قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء جزاك الله. وإذ قال موسى لقومه داوس شیسے بھی قصہ دا بدعہدائی دا بوزدلائی دا بنی اسرائیل بیانی دربارائی جہاد چی جہاد کی خدولو بوزدلو چی بالکل ختم ہو گئی دیکھے بکنا چی جہاد نو بہت اچھا واسو ویچن طالبان بیا رو چت شوی او حملہ کی زمان نو بس بیا بای پتلونو وی متازنو ڈکو بیا لکه و چیز نه پیګه به کنه پیګه چې دا نوم ورته واغستی شي نو د دومره بوزدل شوي دي چې بیا پتلونونه متازونه ډکي بیا پیګه آیا هغه چې طالبان څومره کمزوري ګڼل شي په کنه وای چې چا به داسې طالبان سره دا وکنه عمر ته جماعت کې راشه ټوکړې خو ته چې کوم دی هم خبرې کوي داسې اوس خدا نه شي ویلې لاسی تو بغا لکر سپر طاقت صفر تورسو پیگے بگم دے نو دا اللہ جل شانہو شان دے چا اللہ دا خپل نظام دے پاس سپر طاقت نہ منی او دیو معمولی جیسا پاکر کے بمن رازی اغنہ با سپر طاقت دو کی پیگے بگم دے دا اللہ نو دا اس بیانی قصہ شیخ طبی قصہ بدعہدی و بوزدلی بنی اسرائیل دا دم بوزدل شو لکه دا اس چی سنگ دی دربارائی جہاد پبارد جہاد کی جالک جہاد شورو دے بس درہ لو بس بے خبر ختم پیکے بھی دا چی دی دا دراغا فاسقون پر رکو پوری فلا تأسا للقوم الفاسقین دا بیان کی اس پیکے بھی کنا ددو قصے د بدعہدائی بوزدلائی یاد کیا اذکر یاد کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال موسیٰ لقومی کلچوی موسیٰ علیہ السلام اخبر قوم تا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اے قوم زمان اے بنی اسرائیلو یاد کیا نعمت اللہ تعالیٰ چی پتا سو شیوی دے ولی اذ جعل فیکم چوی گزاو پتا سکی دافی پمانا من سر ہے یہ جعلا منکم چوی گا تاسونا انبیاء لافی پا مانا دا من سر دے نبیاء مانا بای خواضح شی پیکر بیا چوی گا تاسونا انبیاء پیغمبران گورا طول پیغمبران پا بنی اسرائیل گراغل لکر یو موسیٰ دا آپ پا بنی اسماعیل گراغل دے احدا نبی علیہ السلام وجعلکم ملوکا اوی گا تاسو بادشاہان اصحاب دا خدم و خدمتگاران لخکر بھئی دا سرا نو دا سو مدوی نام دے اللہ تعالیٰ پتا سبانے او دائنی تاسو وآتاکم ادارک تاسو ما غسو لم یوتی احدا من العالمین چلی دی ورکڑی یو کستا دا عالمین دا زمانے نا دا زمانہ کے بل چال دا نعمتون نہیں ورکڑی لکا چی سمرا چال تاسو لی درکڑی لکا کم نعمت من المن والسلوہ من او سلوائی در که پا میدان تیخ کی سو یہ سمنو دارنگی فلق البحر دریابی تا وشلو آگئی کے پور وقت کئی وغیر ذالک نور نعمتون لگ در کری دیر جاتے در ہاں پا میدان تیخ کی بیا سم انعامات تسول در پیگے بکن نو در دیو جنا ستاسو مانی دا ٹول تذکیر دا نعمتون اللہ ذکر کی اس پدو بانی پیگے بکن یا قوم اے قوم زما ادخلوا الارض المقدسة دا خبر پتا سورا لوس ولی خود بوزدلی و جہاد خود اٹھیں گے نو کہ جہاد نم بے غسن بے لو بخرا بیدا نو یا قوم اے زما قوم موسیٰ علیہ السلام ورتوی داخل شے الارض المقدسة غزم کی پاکتا مطہرتا اللتی غزم کا کتب اللہ لکم چا اللہ تعالی مقرر کر اسا سے بار پیکر گا کتب اللہ لکم چا امرکم بدخولها وہی شام چی شام دے شام توی لا سے داخل پیگر گا ادھا کتاب سو عبارات سے دیر دیگا دو خدا سوال کب کرنا چہرہ
موږ دپاره من بقلها و قصائها و فومها دا شیونه پکار دی ورته وایي ځای کوشئ دغه ښار ته نو التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم مگر ځای په شاګانو باندې تنهزموا خوف العدو د دشمن نه یریږئ مه طالبان نه ونه یریږئ فکر فتنقلبوا خاسرین ګوره بیا به وګرځئ په خسران او نقصان کې فی سعیکم په سایه خپله کې بیا به تاسو نقصاني شئ نیغ ورځئ پرې په شامیانو باندې نیغ ورځئ په حاجیانو باندې نو دو ورته په جواب کې شوي دو خو ډېر بوزدل و بوزدلي و که شی سوي بوزدلي دو بیانوي قالوا دو یا موسی ان فیها قوما یقینا په دې شام کې په دې کلي کې یو قوم دی دې ځمکه کې جبارین چاغا جبارین دی پیګر کنه عادیان سمودیان پیګر دا بقایا د عادیان او سمودیان ای دغلطه او تویوالا ذوی القوت دا وګدوګ دی دنګ دی خاوند د قوت دی دا هره دا غوسل غزا اوچتواله او درمیانه چونو هغه شپېته غزا دا نه ښکته بنو نو دا تویال وګدوال دم دی او مضبوط کوم خو چې څنګه وګدي خو هغه مضبوطی کړ نو د دې وجینا دغه د خو هغه دی موږ به څنګه د اګومان جرأت کولار بشو مو سره جهاد وکړو واینا لن ندخلها امنګه هیر کې نه داخل بس چټ پټ انکار هیر کې پیګه لن تاکید پیدا کړ او ان تاکید پیګه حتی یخرجوا منها چې دوزي د دې کلینا دا کلینا شام نه چې دوته موږ به ال داخلي وو تیار خارجي کړه ها په تیار پسې دي او دغه سيزونو ته تیار نه چې موږ بلا jihad کوو او سره بزو او لزړو زدا وي پیږي فای یخرجوا منها نو کدا دوته د دینا نو فینا داخلون لها موږ به داخل شو دغه کلی ته پیږي دا موسی علیہ السلام چند کسان ولېږل ولاشه جایزه والے نو پدې کې دو کسان دا شو چې هغه مخلصینو دا چې کله دو جایزه د جبارین واغستا دینو خو انکار وکړو خدا دو کسان چې یو نوم یوشع او د بل نوم کالب یوشع او کالب دا دواړه چې دو خپل خبره کړه کولاړو نو هغه ته نصیحت کوي د مخبل د مرګور ته چې کوم دو سره تلیو پیګه وکړه هغه ته وایي چې الکه خپېټینګ کوي او ځان کې جرأت پیدا کوي قال لهم اوه دوتا رجلان دغه دو کسانو د دوی مرګور چې یوشع کالب دی من الذين دخلوا یخافون چاغو یریدل هغه کې دومو پیګه وکړه دا یوشع کالب هم پکې نو هغه تسوی دا قال پر مقوله دا چې انعم الله علیهما پمون خو الله تعالی انعام کړی او دا څه وکړي چې ودخلوا علیهم الباب دا چې داخل شو په دوه باندې په دې دروازه د کلی باندې باب القريه ودخلوا علیهم باب القريه ولا تخشوهم دون ما يرجع فإنهم أجساد بلا قلوب لیکن د سیدی ایسے بدنونه خوشپیتا او سلسل غزه ودی اقوت ولري لیکن دا سه کدوان دي بس تش پیګه نو تاسو دونه مې لري ولا تخشوهم فإنهم أجساد بلا قلوب زونه نشته دا ډېر غټ سړی چې هغه زونه نه اسه بوګي پیګه دا سیدی ځان کې غیرت پیدا کوي فاذا دخلتمو کله تاسو داخل شئ ورته دې دواړو ورته نصیحت کو دا د مرګورو د نورو او فاذا دخلتمو کو تاسو کله داخل شئ دې دا فانکم غالبون یا ستې بیا تاسو غالب یې پیګه نو د دې وجنا او دا ورته وی دا خبره ورته وکړه د مرګور ته
چې الله تعالی امداد ور موږ سره شامل حال د حضور وکړي ده الله به وعده پوره کوي موږ به غالب کوي په دوه وعلى الله فتوکلوا او په الله باندې توکل کوئ کو ته مؤمنین کې تاسو یقیني مؤمنان دو بیا هم څنګه نشو زونه بیلل کا قالوا دو بیا یا موسی علیہ السلام ان لن ندخلها ابدا وسدذر سره ابدا قیدم کې خود ها هرگز بم همیشه داخل منشو په عمر کې ما دامو فيها چې سو په دوی په خار کې فذهب زلا شذا انت تو وربك ربستا فقاتلا هم تاسو جګړو کې دواړه دا رب دې ته جګړو کې هم د دې خلق سره ان ها هنا قائدون موږ بدل کې پرلت والی ان القتال جګړه نه پیګه پکړه موږ به جګړه نه پارام نه شو او تیار به موږ له خلک راکای ته پیګه پکړه دا خبره اخر کې ساده رسان والے دا پیګه پکړه قال ربي اني ظلمت موسی علیہ السلام زړه پستړش ونه شولا او دا مرګور هم دو کسانو په زړه سره شي قال دوی موسی علیہ السلام حين اذن په دې وخت کې قال موسی حين اذن ربي اني لا املك الا نفسي اے خدایا زه خو مالک نه مګر د خپل ځان واخي والا اخي او ضرور خپل د خپل ضرور او د خپل ځان ذمہوار نو دانو چې دانی دا بالکل زیرو دي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين تجدائي راولي ففرق ما ففصل بيننا وبين القوم الفاسقين ما الله تعالى ورتسوي قال تعالى الله تعالى فإنها محرمة عليهم دا زمکا دا شام دا حرام شو بدو باندې 40 سنتن صالح کال بدو دي تد پرېږي چې په دې لږ ځای کې ګرځي ټول از بغرزیده بیا به چې قطر به بیا باغ کې ولاړ چاپیره بغرزیده بیا باغ کې ولاړ دغه لوبه په دوه باندې او موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام هم ځان سره غریبان معذب کړ چې جاغم بیان شو خپل کا ودم بشاو چې موسی علیہ السلام الله تعالی سوال کو چې کله زه وفات شوم نو ما اخیری حد کې داخل جزاء خو ما چې کوم یعنی نور انبیاء علیہ السلام جواب ته لګنې دي شمه نور هغه په دې میدان کې هغه دفن شوی دی موسی علیہ السلام ونه چې به مله نو دې وجه د الله تعالی په دوه باندې څه کړلا وفرق بيننا وبين القوم الفاسقين او جدائی راولا ما بین زمونږ باندې قوم فاسق موسی علیہ السلام دا دعا وکړه نو الله تعالی وی چې دا حرام شو په دوه باندې صریح کړه یتیهون فی الارض دو بګرځي حریان یتیهون ما یتحیرون دو بحریان وی فی الارض په دغه ځمکه کې ځمکه دا ټول ځمکه چې واد میدانی تي دا 9 فرسخه 9 فرسخه او فرسخ چې دی نو هغه سره څومره دی 3 فرسخ 3 میله دی پیګم کنه نو 18 نو 27 شو ټول 27 میل لازم کو بس چا پیرا پیګم کنه ټول 27 میل وا پیګم کنه او نو د دې وجه ابن عباس رضی الله عنه وایي چې دا دم ټول زمکه دم یتیهون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین ذا خیر دې بس اے موسی علیہ السلام فلا تأس فلا تحزن مغم جن کیږي په قوم فاسق باندې دا فاسق قوم نه بد عمل او دوی باندې ډېر نعمتونه مو شکر کېندل شکریا ادا نه کړل نو خفقېږم زړه موسی علیہ السلام نے تسلی ورکړه پیګه اچھا جی دا اوس دیم د بعد د دود هغه بوزدلای بل واقع بیانې الله تعالی چې هغه واقع د چا او د حابیل او د قابیل په دا بیانې دا تر هغه نادمی نه پوره دا بیانې پیګه او نو دا اوس دا غي بیان کوي
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ولل اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا قوم اخفل بانے علا قومکا علیہم یعنی علا قومکا پا قوم اخفل بانے نبا ابن آدم خبر دو زامن دا آدم علیہ السلام یو حابیل و بالقابیل دا دو زامن دا بالحق پو سچا طریقے سر چی دا یقینی دا خبر دا سی شیر دا اس قربا قربانا چکر ذکرہ دے دوارو قربانا قربانی نیاز آغای نیزیک اللہ تعالیٰ تے نیزیک قربا قربانا الاللہ حابیل چی دینو آغا گڑ علال کو آغای میدان کے خودو او قابیل چی دینو آغا سفصل ایسا لگو غنم یا جوار صدانه دا سی آغای کے خودی پا میدان کی نو پا آغا وقت قبل دور دا صورت جی اسمان نبا وہ راہ چکم و بہوسا دی دلا نو آغا با قبول شوا چکم وفاتی شوا آغا وفاتی ہو نو اللہ جل شانہو قبول کرا دا حابیل آغا قربانی او دا قابیل آغا سنہ کرا آغا قبول آغا پتہ پاتی شو نو دا لکی دا دو دوارو بلکہ ان خطر آلا دا قابیل او دا حابیل چی دا والی زمان قبول نشو دا استاد قبول شو قابیل دا سر ان خطر آلا اگر بس کئی اللہ تعالیٰ دا شکی متقیان و خلقو قرآن قبلی یہ چیز غیر متقی تو وہ متقی نہیں نو دریب نستا قربانی بس دا فضی دا موقعی قتل ہو چکرم آدم علیہ السلام حج لڑا موقع مانے نو دلکی دے وہ لگی دے قتل مرک قابیل وہ لگی دا حابیل مرک چه مرک نو بس بیا والے خخول چلنا ورته بوګي ګرځاو یو ځای کې دا چې مارغو هغه بل مارغ راړ مړو او هغه ځای وکنيسته دا شي هغه باندې هغه پکې کې خودو او به چې کوم ځای باندې خاور داسې کړه وزارو سره نو دا هغه نه چلی ځکه نو بس خپل ورور هغه لم داسې کندوړي وکنيسته هغه کې نو دا د دوه یعنی دمرا یعنی دود اللہ دا حکمنا او دمرا بوزدلو بیگه بگنا دا دو واقع بیانی اس اذ قربا قربانا چی نجدر کردو قربانی الاللہ او فتقبل من احدهما قبول شریعونا چاگا حابیل دے چا اسمان نا وہ راگے آگا اوسا دے دا ولم يتقبل من الاخر دا بلنا قبول نشو قال اندوی چی لأقتلنک زبا دی قتل کم دوتوی چی لما دی سو دینا ما قتل کئی قال لتقبل قربانک دونی ستا قربانی قبول شد ما قربانی نا قبول شد پدی میرا تقصد کنا نو آقا ورتوی چی قال انما يتقبل الله من المتقین دا خو اللہ تعالی دا متقیانو نا قبلی نو تب متقی نه دی الله په حکم باندې د دې وجنه ته غیر متقی شو او زه متقی شوم خبر شي پونه شو مله او دا ورته دا بوزيري وداده لئن بسطت الی یدک لتقتلنی زماده په خدای قسم الام قسمیه دی کچتا بسطت تا وګړو الی ما ته الله سخت لتقتلنی زما قتل کې نو ما انا بباسطن یدی الیکا زنیما اگدون کی لاستا کا لا اقتلو کا چیز تا قتل کا دا نا تب دفیه کئی دا خپل ځان ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه دا بوزيري شو کنه ته به مو سره سکا او صحبکای کنه دا خو باندې دا وته پریږدي هغه به لکه د چی دا وته ان اخاف الله رب العالمین زیریکم دا اللہ تعالیٰ نا چه اغا رب دا عالمین دی فی قتل کا پا قتل ساکی دائی وجہ انی ارید زیر عدال رم دی حابیل وطوی چه آن تبوعا چه تو بار کے تبوع ما ترجع بی اسمی پا گناہ زمامانے چه بی اسمی قتل چه ما زد قتل کن و اسمی کا اخبر گناہ ہوں
تا به هم څه ګناهونه کړي نو دا تا باندې به دوه بوجي شي فتکون من اصحاب النار ته به خاوندان د اور نه شي وذلک جزاء الظالمین او دا جزا د ظالمانو ده نو ته ظالم یې دی بهر حال نو دا موقع کتله چې کله پلار یې نه و نو فطوعت له نفسه نو ښایسته که دته زینت له نفسه قتل اخیه قتل ضروره فقتله نو دی قتل که فاصبح من الخاسرین فصار من الحاسرین اصبح معنی صار سره دی نو وګرځېدې د تاوانیانو نه تاواني شدې ولې ناروا کار یې وکړو که نه پوه نه شوې ورور یې مړ کړ ناجایز عمل یې وکړو فبعث الله نو بیا یې ولې ښخولو چل نه ورته ولې دا خو اولنی مړی و مخکې چې د مړی هو نه شو په اولاد د آدم علیه السلام کې چې آدم علیه السلام پیدا شوی نو دا یو ناشنا خبره وه نو دی ګرځېده فبعث الله غرابا الله د چل ښودنې دپاره چې دا ورور خپل سنبال کړي دا لاش سنبال کړي ولېږه الله تعالی یو قارغه یبحث فی الارض دی چې هغه وکړېسته ځمکه ځمکې کې داسې داسې خپې را کړلې او لتې شتې وولې فکر پې که نه په خپو سره په مکوخي سره او بیا هغه به یې کېښوده پاسه پې بیا داسې وخت یې راوخته نو ده چلي زده کړه فکر پې که نه لیوریهو چې وښیي ده ته چې کیف یواري سوءة اخي خله څنګه پټوي یواري ما یسترو څنګه پټوي سوءة اخي هغه لاش د رور جیفه د رور خپل داسې پټ کړه لکه دا مارغه چې ولګي خپل دا مارغه بل پټ کړ نو قاله دی دغه وخت کې پوه شو څوک قابیل چې یا ویله تا ای افسوس دی عاجزت زه عاجزه شومه ان اکونه د دې نه زه عاجز شم چې زه شمه په مثل د دې غراب باندې د قارغه نه هم زه لاندې شم فواري سوءة اخي چې زه پټ کړم هغه لاش ضرور خپل فاصبح من النادمین نو دی وګرځېد د پښیمانتیا کوونکو نه على حمله وحفره فکر وکړه په دې باندې استعمال شه او هغه چلې وکړو بس پټې دا اوس ورپسې من اجل ذالک دا تمهید د مشروعیت او د حدود او د تعزیراتو دی الله تعالی چې د حابیل د قابیل د واقعه ذکر شولا نو په دې کې دا خو به دا اولنۍ واقعه وه بیا به هر سړی داسې کې یو به کمزوري به لږي او ضرور به وجني او په دې تعزیرات چې رانشي شرعن نو بیا لوبه خرابه شو نو د دې وجې نه دا تمهید شو واقعه د قابیل د حابیل چې دی نو دا یو بنیاد کې ښودلی شي د قانون ته چې اوس د دې څه قانون جوړول غواړي د حدودو د تعزیراتو قانون جوړول غواړي نو شیخ صاحب وایي چې تمهید د مشروعیاتو د حدودو د تعزیراتو دا شو او ظهور این چونین جنایات چې داسې جنایات آینده دپاره په اولاد د آدم علیه السلام کې کېږي لکه دا چې کوم وشو د قابیل او د حابیل نو د یو بیا څه حل جوړېږي د دې خو دفیع کول پکار دي که نه او د دې دپاره حدود او تعزیرات پکار دي نو هغه تعزیرات شروع شو اوس هغه بیان مسرفونه پر دا تمهید ورته دي من اجل ذالک هم د دې وجنا چې واقعا د حابیل قابیل راغله كتبنا على بني اسرائيل من فرض کو په بني اسرائيل باندې انه شاندار من قتل نفسا بغیر نفس چا چې قتل کو یو نفس لرا بغیر نفس بغیر د قتل بغیر نفس بغیر قتل نفس بغیر د قتل نفس چې که نفس قتل کا خو پاسه به دی خامخ به قتل کول او فساد یا د فساد راتلل کو په فساد باندې فلال د پزمکه کې کفر یو کو یا زنا وکړه
او یا قطع طریقې او لارې قطع طریق وګرځي نو فکأنما قتل الناس جميعا دا شو لکه د قتل ټول خلق ومن احیا چا چې ژوندې پرې خود فکأنما احیا الناس جميعا د ژوندې پرې خود ټول خلق چې یو انسان ته سونه وي ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات الله تبارک وتعالى فرمایي راغلي دې لپاره مونږه راولېږل ډېر رسولان بالبينات بالمعجزات وبينات ومعجزات سره ثم ان كثيرا منهم يرددون بعد ذلك رسل ارسال د پیغمبرانو نه فل ارض المسرفون بیا واپس مکه او مسرفین او مجاوزون بو د حدنا چا به کفر کو چا به قتل کو وغیرہ بیا هم دا کار کو اسی سره د انبیا موږ دې لپاره راولېږل چې دا تعزیرات په دوه باندې قائم کی او دو بیا هم د سره د پیغمبرانو نه بیا هم دو سکو دا کارونه کو نو الله وایي چې دا یې د دې وجنه دا ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض المسرفين بیا هم دا یې حد نه به تجاوز کو ناجائز کارونه کفر به کو قتل به کو وغیرہ وغیرہ دا اوس انما جزاء الذين شيء آغا احکام ہوتے اس خبره جوړ کړه بیا اوس دا حکم شوم دی مخکې ولس حکمونه وکړه ها یو ولس دا حکم چې کوم دی 12 دی 12 حد قطع طریق دیګ او چې په یو سره یې رسو کی هغه یې په لار کې ناشې قطع طریقې کوي ځای صحت دی وسابه انما جزاء الذين داغه رحیمون بوله دې خطر رکوع کوي انما جزاء الذين بيقينا سزا د خلق يحاربون الله ورسوله چې دو جګړه کوي د الله د رسول سره او ويسعون في الارض فسادا دشای کې پزمکه کې فساد بقطع طریق چې لار کټ کوي پلارو کې ناشې خلق شکوي چا جیب وي مال دولت ته دې څوک قتل کی فساد جوړ ان یقتلوا دا اوس حکم دی تعذير ان یقتلوا دې قتل کړي شي او یصلبوا یا دې سوري کړي شي او تقطع ايديهم یا دې کټ شي لاسونه ددو دې قطع تل وارجو نو پیدو من خلاف خیخ پا غسلاس یا خلاص غسخ پا پیګل کا دا څه الټا دا په دې طریقې سره بدوله سزا ورکول شي چارا دې قطع طریق ورا امن خلاف او ينفو من الارض یا دا چې دودي جلاوطن شي د زمکینه چې کوم ځای کې وی دي هغه ځنه لږ جذبل وطن ته وی شي ذالک لهم دا د دود لپاره د قطع طریقو لپاره خیزم رسایدا ذلت ته په دنیا کې ولهم فی الاخرت دا خو دنیا ذلت ته آخرت کې عذاب عظیم دی چې هغه عذاب هو عذاب النار پیږي الا الذين کدا قطع طریق با داس شو چې دو توابو توبه وکړه من قبل ان تقدروا عليهم مخکې د قادر دونه په دې قطع طریقې باندې د دې نه مخکې توبه وکړه دا څنګه چې موقع ته نشته د توبه وکړه نه د موقع نه مخکې توبه وکړه بیا په موقع سره له بیا هم د اتیان ونه کوي شابه نو د دې وجنا فعلموا پوښه ان الله غفور رحیم الله بخون کې مهربان زړه خبره ټوله وته معاف کړه الله تعالی یا ایها الذین دا خطاب اهل ایمان ته دی اهل ایمان ته الله تعالی یې مخاطبه کوي دا تراغه عذاب مقیم وي چې نیک اعمال کوي او قرب الله ته حاصل کړي او محاربین د الله مو جوړيږي د الله په لار کې jihad کوي فکر کړه یا ایها الذین آمنوا المؤمنون اتقوا الله ويرجى الله وابتغوا الیه الوسیلة او تاسو طلب کې الله ته قرب
وسیله معنا قرب نزدېکت وسیله څه ته وایي لغوي معنا ما يقربكم الیه من طاعت یا بل څه طاعت کې نیکیو کې هغه کې تعالی ته ځان نږدې کې دا وسیله وګورئ نو الله ته څه طلب کې وسیله او وسیله څه جو وجاهدوا فی سبیله او جهاد کې په لار د اعلی دین لپاره د اعلی دین لعلکم تفلحون پاده خبر چې تاسو کامیاب شئ ان الذين يحاربون بیا ودا د وسیله خبر اصولي دا مخکې راځي رښتو هغه کې بشکا خلا چا او کفر کړي لو ان لهم ما فی الارض جميعا چې دود پر شي هغه څه چې زمکه کې ټول هر څه ومثله اپ مثل د زمکه نور ماحودی سره یو ځای شي او لفظ دو به دې فدیه ورکې بدل ورکې به باغ سره من عذاب یوم قیامت د عذاب د ورځې قیامت نه ما تقبل نه بیا بدل قبول نشي وګورئ د دې زمکه عمره د دې عمره نور دمه خدای نه قبول ولهم عذاب الیم دوی پر عذاب درناک دی یریدون ان یخرجوا من النار دا جهنميان دو به اراده تمنا بو کی یریدون یتمنون دو به تمنا کی ان یخرجوا من النار چې دوی د ورنا وما هم بخارجین منها او دو بنوي وتم کی د ور د جهنم نه ولهم عذاب مقیم دو پر عذاب دائم وي مقیم معنا دائم همیشه عذاب وي چې جهنم ته نه وته خو بیا پکې بس پروت دی بیا غواړل نشي کافر دی اچھا جی حکم یو دیالسم حد سرقه چې دا مخ قطع طریق وکړ و دا حد سرقه دا چې غلاو کې سره دا در هغه رحیمونه په دا باندې پیګم غفور رحیم دی الله تعالی وی وسارق وسارقه سارق سړی غل سړی وسارقه اسارقه خزا پیګم الف لام بده کې اپمانه لذي سره مسلی دي هغه چې سارق وي هغه چې خزا سارق وي ٹھیک ہے فقط او ایدیما تاسو کټ کې لاسونه دی دوړ جزاء بما کسبا د وجه بدلې دا غنه چې د کسب کړی دی دوړ د خزه غلې او د سړی غل بما کسبا چې دوړ کسب کړی دی عقوبتا لهما دا دوی پر نکالن ما عقوبتا لهما دا دوی پر عذاب دی من الله طرف د الله نه دا د دوی سزا ده چې لاس پته کټکای والله عزیز الله غالب دی حکیم حکمت والا دی فی خلقه په مخلوق کې الله چې کوم کارونه کوي حکمت والا دی فمن تاب چا چې توبه وکړه من بعد ظلمه پس ظلم د سرقینا چې دا رجوع کړ د سرقینا واپس شو بیا وی چې انده بابا توبه واسم بیان کوم واصلح عمله د صالح عمل بیا انده پر دې د غلا نزان ساتي نو فإن الله يتوب عليهم دا غلاس خو د خامه حقیقت کې خو غټ شو او چې بیا هم دې دا کار کوي نو الله په اخلاص توبه وکړي الله قبلې توبه ده ان الله غفور رحیم دیکھیں الله غفور رحیم دی اثبات تو علم تعلم اثبات ملکیت او د مشیت او د قدرت چې دا ملکیت مشیت او قدرت برای باری تعالی الله تعالی دا غل ثابت دی الله مالک هم دی الله خپل مشیت سرکار هم کوي او دا قدرت هم دی چې هغه یعنی خپل قدرت طاقت چلول شي پاره اوسس کی دا تر هغه یا دا بوله دا یو آیات کې دا وایي دا یو آیات کې قدیر علم تعلم تنفیږي علم تعلم ته معلومه نه ده اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا علم دا حمزه استفهامی تخریری مطلب معلومه ده چې ان الله له ملک السماوات والارض دا الله لپاره بادشاہي د اسمانونو او زمکو ده يعذب من يشاء تعذيبه عذاب ورکړي هغه چاته خوښي تعذيب عذاب ورکړي ويغفر لمن يشاء المغفرة له او بخي الله تعالی هغه چاته خوښي مغفرت هغه پیګم والله على كل شيء قدير او الله تعالی په هر شي باندې قادر دی ومنه تعذيب والمغفرة په تعذيب عذاب ورکولم قادر دی په مغفرت هم قادر چې بخنه
خود مختار دی الله تعالی پیګه اثبات د ملکیت د مشیت او د قدرت دی کنه د باری تعالی یا ایها الرسول دا حصہ اوله شروع شولا د اخیرانه حصے اوله حصہ ختم شو اوله حصہ کو ختم شو کنه دواړه طرفین ختم شو کنه او دویمه حصہ شروع کی پیګه کنه او پدې کې الله تعالی تسلی ورکړي شي چې به رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره تسلی رسول کریم صلی الله علیه وسلم او ذکر د خیانت د یهودو در حکم زنا دو خیانت کو حکم د زنا کې کہ در تورات مذکور بودو په تورات کې ذکر شو چې تاسو با زانی رضا سزا ورکوي او دو هغه سکو خیانت پکې وکړو واده کړه هغه ذکر کیو دا مؤمنینو لپاره واده کړه هغه رکوع پورا اولئک بالمؤمنین دا او تسلی رسول الله کریم صلی الله علیه وسلم ته په ذکر د خیانت د یهودو کې په حکم د جنا کې د تورات په تورات کې هغه ذکر شوی دی تورات کې هغه کې دو خیانت کړي نو ته ولې دونه کې راکې نبی رسول الله تسلی ولا ورکې یا ایها الرسول اے محمد صلی الله علیه وسلم لا يحزنك غم کې دیونو غوځي تعالی را صنع الذين يسارعون فعل او کار دا خلقو يسارعون في الكفر چې دو جلدی کې په کفر کې او واقع کېږي په کفر کې دو بالکل دې ته څه وایو نه چې دا کفر څه شي دی سپروانه ساتي دا څوک تضامین بیانیه دي الذين قالوا دا خلق ته چې وایي آمنا بافواههم چې دوی چې موږ ایمان راوړل په خلو باندې یعنی بالسنتهم په جبو باندې وایي چې موږ ایمان راوړل ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه راوړل د زړونو وهم المنافقون چې هغه منافقان دي او دا رنګه بل څوک دي چې هغه جدي کې کفر دا ومن الذين هادوا بعض هغه يهوديان دي قوم يهود دي پیګم کنه سمعون للكذب چې دو اوریتانا سمعون اوریدون کې من کدتانا للكذب ها دروغ دو دروغ خبرې خوري او سمعون دو اوریدون کې دي لقوم آخرین د نور خلقنا ها نو د دې وجنا چې هغه څوک دي يهود دي نور خلق کم دي يهود نو هغه او د دو یعنی یو شان دي او ځنه بل شان دي تا نه درو خوري لم یاتو کا او دو باغې ما راتل نه کوي او عمل په نه کوي لیکن درو خوري څنګه يحرفون الكلمه من بعد مواضعه دو تحریف کی بدلی کلم او کلمات د الله تعالی من بعد مواضعه پس زین خپل خپل زین غوي او دوی بيځي کی او بیا وی یقولون دوی ان اوتیتم هذا فخذوه کته تدر کړ شي تاسو ته هذا دا نو فخذوه چا کم کی تحریف شوی دی فخذوه داون شي وان لم تؤتوه اقدا تاسو دا نه کړی شي نو فحذروا دغنا نزانو ساته یعنی هغه مقابله وای هغه قبل وای نو دوبا یعنی دا سکول چې کوم د زنا دغه نو هغه نبی علی السلام رجم نو دوی کې دي چې د حکم د سوکی د رجم کې د دغه کې د جل نو د دې وجنا دا با تاسو نه بدو کو الله تعالی وی دا دودا کار نه کې خدا سے تامانه درو پور کې و من يريد الله فتنته سوک چې اراده وکړي الله تعالی د فتنې د اضلاله د گمراهۍ د چې الله تعالی اراده وکړي یو قوم د فتنې نه اضلاله دغه د گمراهۍ نه فلن تملك له من الله نو هیڅ دا وسن لري چې هغه مالک شي الله تعالی تشيان فی دفعها دیو شیز په دفع کولو دی هغه کې بیا هغه څه نشي دفع کولی چې الله تعالی اراده وکړي په سړي باندې بدای
نو هغه څوک بیا بدلول نشي پوهېږې که اولئک الذین دا خلق دی لم یرد الله چې نه اراده دی الله تعالی ان یطهر قلوبهم چې الله پاک کړي زړونه د دو من الکفر د کفر نه واضح که نه که چېرته دا اراده ولو ارادهم لکان دو به دا عمل کړی خو دو عمل پېژني کې لهم فی الدنیا خزي دې خلکو دپاره په دنیا کې رسوایي ده دو به رسوا وي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم په آخرت کې عذاب لوی عذاب دی سماعون للکذب هم سماعون للکذب دو اوری دروغ لرا او دروغجن خبرې جاسوسي کوي ځای په ځای او اکالون للسحت او دو خوړونکي د حرامو دي سحت یعنی حرام چیزونه خوري فین جاؤکا که چېرته دو راشي ستا ته ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اوس د دو کې یو دو کسانو زنا کړې وه او هغه دواړه چې علم شادي شده و نو هغې دپاره خو رجم دی نو دو دا وایي چې د پیغمبر نه ځو کېدای شي چې دی وایي چې زه دورې وله ورکړې چې خلاص شي پوهېږم که نو الله تعالی خبر که نبی علیه السلام فین جاؤکه که دو راشي تا ته لتحکم بینهم چې ته فیصله وکړې په مابین د دو فحکم بینهم فیصله وکړه خیر دی په مابین د دو کې دا څه خبره نه ده پوهېږې که نه او عارضانهم یا ته اعراض کوئ زه مړه خپل کار کې ستاسو کتاب نشته څه په هغې باندې چې ایمان په ما نه یې راوړی نو څه د رامنې فیصلې کوئ وان تعرض عنهم که چې دوی اعراض کوي تا نه نو دا یېرېږه ته مه فلن یضروک شیئا تا ته ضرر نشي رسولی وان حکمته او که تا فیصله وکړله بینهم مابین د دوی کې فیصله وکړه نو فحکم بینهم بالقسط ته فیصله مابین د دوی کې هم په عدل سره کوه مخ مروت مه کوه یا یېرېږه د دوی نه مه پوهېږې پې که ان الله یحب المقسطین الله خوښوي مقسطین انصافګر خلک نو د دې باندې ته مقسطین نه وکیف یحکمونک او دو به څرنګې تعالی به منصف جوړ کړي وعندهم التورات تورات دو سره تورات شته خپل کتاب شته سره فیها حکم الله چې په هغې کې د الله تعالی حکم دی فیصله ده هغې کوم رجم ثم یتولون من بعد ذلک بیا دو ګرځي یو رزونه من بعد ذلک الحکم دا حکم نه وروسته بیا هم خپل کار کېدو وما اولئک بالمؤمنین او دا مؤمنان نه دي ګویا دوی منونکي نه دي دا یعنې هسې یعنې بس یعنې دا کارونه دوی کوي ذکر د خیانت یهودو درباره حکم قصاص شیخ صاحب وایي انا انزلنا تورات فیها دا ذکر د خیانت یهودو په باره د حکم د قصاص کې چې قصاص کې دو هم خیانت کړي دا دغه دغه پورې ظالمین پورې دا بیان ظالمین کوم دي ها الله تعالی فرمایي انا انزلنا التورات ما نازل کړي تورات فیها هدن چې پاغې کې هم هدایت ته من الضلالت گمراهی نه او ونور هغې کې هم نور دی ويحكم بها النبيون پاغې باندې فیصلې کړي ډېرو پیغمبرانو د بني اسرائیل نه من بني اسرائیل ولې په تورات د موسی علیه السلام وروسته په زرګاو پیغمبران راغلي دي او ټولو په دې باندې فیصلې کړي دي الذین دا خلق دی اسلموا چې دو منقاد دی الله ته اسلام راوړی او للذین د هغه خلقو لپاره هادو چې هغه یهودیان دي والربانیون او هغه خلق چې هغه ربانیین دي درویشان والاحبار او فقراء او دارنګې عالمان بما استحفظوا من کتاب الله جاغو په سبب د هغه سره چې هغه ساتل د کتاب د الله تعالی پیغام کنه چې هغه یعنی په هغې باندې عمل کړی وکانو علیه شهدا او دی هغو په هغې باندې شهدا او گواهان چې دا حق دی وکانو علیه او دوی په هغې باندې شهدا چې انه حق نو فلا تخشوا الناس اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مه یېرېږئ د دې خلکو نه د یهودو نه ته د دوی نه یاره مه کوه هېڅ قسم او ته یې صحیح فیصله کوه او واخشوني د ما نه ویرېږه فی کتمانه
ولا تشترو اتاسو مبلغ بی آیاتی پایتون زما سره سمنن قلیلا اغا عوض لگ د دنیا نه چې تا خودونو علا کتمانه چې تاسو اخله دا لگ دنیا په پټولو د حق باندې او پاگه کی تحریفات کرے دو تورات کے وزار تحریفات ومن لم يحكم بما انزل الله چاچی فیصلہ کا بما انزل اللہ بانے فاولئک هم الکافرون به دو کفر کون کی بڑی کتاب بانے لیکن ما انزل اللہ ہو جس کم حکم فاغ بکائی کنا وکتبنا علیہم منگا فرض کری فرضنا کتابت مانے فرضنا رہے امنگ فرض کری دی بدو بانے فیہا پلی تورات کی سم فرض کری دا کہ ان النفس بالنفس ان النفس تقتل بالنفس تقتل بہت مقدر ہے ان النفس تقتل بالنفس نفس دین و قتل کوي با بالنفس په نفس سره یو نفس قتل کړي هغه پاسه بل نفس کوي والعين او سترګه با تفقع بالعين وباسي و بسترګي سره چې تا نه چا سترګه وکړو ته به وباسي سترګه پیګه عین چې سترګه تفقع بالعين والانف او پوزا تجدع بالانف دا بتک کټکای په پوزي سره چې تا نه چا دی نه پوزا کټ کړه جدع ویلی شو وکړو درش کنه نو ته به پوزا کټکای والاذن تقطع او غوږ کټکای بالاذن په غوږ سره وسن او غاخ تقلع وباسي به سن په غاخ سره چې تا نه چا غاخ وخت به غاخ وباسي دې ته ویل شي بدلا کنه نو دا حکم مونږه لکه چې دلته کې مونږ دې پاره دا دی دا په تورات کې هم دا شي دوته تورات کې هم دا بیان شوی چې دا هم دا دی فکر والجروح قصاص او دا رنګ نور عام زخمونه چي دي په مخ کې یا په بدن کې قصاص هغه په برابرۍ سره دي چې برابرۍ لکه ستانه یو سړی دا یو ګوته کټ ته به یو ګوته کټ کوي دا لاس یې نه کټ لاس به کټ کوي فمن تصدق به او چا چې ورته معافي وکړه پرې خود فهو کفاره له دا د لپاره پټولګي د ګناوونو شو پیګه چې دا کوم عمل یو کړه هغه ګناه برداشت کړه یا هغه زخم برداشت کړه او د چې هغه ته معافي وکړه ومن لم يحكم بما انزل الله چا چې فیصله ونه کړه بما انزل الله باندې فاولئک هم الظالمون دا ظالمان دي نو د دې وجنه دو ته دا ټول ذکر شوی دي دا اوس خطاب دی نصارا ہوتا نصارا ته خطاب خاص فکر وکړه فاسقون فاولئک هم الفاسقون هغه ته نصارا ته وقفینا علی آثارهم واتبعنا او تابع کړه موږ دو پسې علی آثارهم په آثار د دو باندې نور پیغمبران بیا عیسی ابن مریم بیا عیسی ابن مریم پکې هم راغی اخر کې مصدقاً چې هغه تصدیق کو لما بین یدیه چې د هغه د کتاب تصدیق کو هغه کتاب چې مخکې ده من التورات نه هغه هم دې تصدیق کو چې دا انجیل دا حق کتاب دی واتیناه الانجیل او ورکوم عیسی علیه السلام ته انجیل فيه هدن چې هغه کې هم هدایت او د دلالت نه لکه تورات کی جسنگ وہ آغشان پاگے کہ ہم بیان و نور غم نور د احکام لپاره بیان د احکام بکی ریخ کلی واضحه و مصدقا لما بین یدیه او تصدیق کو دے د دې کتاب هغه چې مخکې ده من التورات هغه کې دا ویل چې دا انجیل سره راځي با دا حق کتاب پیګه پیګه وهدى وموعظه للمتقين او دا هدایت आवाज د متقیانو لپاره نو دا ټول دا بیا چې انجیل موږ دوی ته د نصارا او تراولې وقلنا ورته مقدر وقلنا موږ ته چې وليحكم اهل الانجيل فیصله دي کوي اوس اهل انجیل او نصارا بما انزل الله فيه هغه چې نازل کړي الله تعالی په دې کې من الاحکام د احکامونو چې نازل کړي نو هغه په دې کې پاګې د عمل کې ومن لم يحكم چا چې فیصله ونه کړه حکم ونه کړ بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون دا فاسقان دي نافرمان دي د الله د حکم نه فرمان نو دې هر یو ته هر یو قوم ته يهود دي که نصارا دي کتابونه مراغلي دا نشهودونه ټول چی وي تا پیګه به کنه و ذکر د قران مجید دی یقینون پر اوس زمون کتاب چې قران دی
دا یقینون پر هغه ذکر کی اللہ تعالی ذکر یقینون پر اللہ تعالی فرمائی کہ وانزلنا الیکا منگ نازل کے بیاتا تا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب قرآن بالحق بسچ طریقے سرا دا مصدقا لما بین یدیہ چی تصدیق کیا گا کتاب چی پا مخ کی ددنو من الکتاب دا کتابونو کتاب پا معنی دا کتب سر ہے الف لام جنسی دی بگی یعنی طول کتابونو کہ تورات دے کہ انجیل دے کہ زبور دے دا طول دا تصدیق کا پدی کتاب باندے ومحیمنن علیہ او گواہان دی پدے باندے ومحیمنن شاہدن پدے باندے طول گواہان دی نفحکم بینہم تفیصلہ کوئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فما بین دی امت کے بما انزل اللہ اغچی اللہ کم نازل کردی ٹھیک ہے بگنا پدے قرآن کسی دی پدے بانے کو ولا تتبع احواءهم اتا تابیداری مکو دی خواہشاتو ددو لکہ جسنگ با اغو خواہشاتو تابیدارو ادی کتاب خیال ندی شاہتے دی اما جاءک من الحق آغا چتا تراشی حقنا ذکر لکل جاننا منکم شرعتا دی ہر یو امت لکل دی ہر یو دی پارا دی امتونونا تا یعنی منگا گردولی دی شرعتا شریعت ہر یو دبار مگزان جان لگا ایوہ یعنی ہر یو امت دبار ومنہاجا او یولار واضحہ منہاج ویلی چی واضحہ لالتا شرعتا شریعت ومنہاجا او طریقہ واضحہ پا دین کی تمشون علیہ پاغیبان تلتو دا طریقہ واضحہ ولو شاء اللہ قوار اللہ تعالی لجعلکم امتا واحدتا تاسو بے یو امت گردولی علا شریعت واحدتا پیو شریعت نو دا یو اعتراض والی دی دا سوال جواب دی لیکن اللہ تعالی دا سونا کرلا او دا مختلف پیغمبران رالا دا یعنی شریعتون زان شریعتون پیگی با ولیکن لیبلوکم لیختبرکم دا دیر بات چی اللہ امتحان کو پتا زبانے فیما آتاکم پا آغس سرا چی تاسو تراشی من الشرائع لکوس فرس کو عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ دی او کتاب او تا انجیل باغی من عمل کو او پدے کی اقدام چکم دے نبی علیہ السلام را گئے او قرآن را گئے دا اس پدو امتحان دے چی دو دے پیغمبر اتباع کی کنا کی دا دائی دے پر اللہ تعالی ہر پیغمبر چراغلے دے اگو تی شریعت موجود کرے دے پاگے دا اگو راتل کرے پدے کی چی بل پیغمبر دا حکم منسوخ شے دے نو دا دو من امتحان دے چی دو عمل کی کنا کی فی ما پاگس کے آتا کن چراغلے دوتا دا شرائع مختلفانا نو دا دے وجنا اللہ تعالیٰ دا کے لینظر المطیع منکم والعاصی چی تاسو کے تابدار سک دے گناہگار کم دے فاستبقوا الخیرات نو تاسو کرے منڈے ہوا ہے نیکائی تا خیراتون تا خوبیان تا یعنی تاسو سارعو الیہا منڈا ہوا ہے نیکو تا الاللہ مرجعکم تاسو اللہ تا رجوع دا جميعاً دے ٹھولو بالبعث بیا بد اللہ مخیر زی فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ خبردارے بدل کی تاستا باغس چی تاستا باغی کی اختلاف کر دے من امر الدین دا امر الدین میں جسے اختلاف کر دے نو بیا بتاستا دیکھی دعوی کی یجزی کل منکم بعملہ بلور کی اللہ تعالی ہر یو تفاخر اخفل عمل سر بیا وَأَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ او فیصلے کوئی تاسو بما بین اخفل کی بما انزل اللہ ولا تتبع احواءهم اتابداد خواہشات مگر دے لقد یہود نصارا سارے واحذرهم اے پیغمبر ویر و دولرا آن یفتنوکا لئن یفتنوکا چی دو پا فتنہ کیونو گو آن باز ما انزل اللہ الیکا پا باز آغا سکی جنازل کری جا اللہ تعالیٰ تاتا کری کیا بگا نو فائن تولوا کچا دو کر دے دو حکمنا نفعلم پوشا چی انما یرید اللہ اللہ ارادہ لرئی ان یصیبہم چی تاستا یعنی مصیبت و رسی بے بعض ذنوبہم پا بعض گناہ کتاسو یعنی
داسې کار تاسو هم کوئ نو که ګناهونه هغه هم کوي او نو تاسو ورسره هم شریک کېږئ پوهېږئ که نه وإن كثيرا من الناس لفاسقون ډېر خلک ګورې هغه نافرمانه دي خارج دي دین نه ګوره ورته پوهېږئ که نه ډېر خارج دي دین نه دي که دا ګوره ورته دغه حال دی پوهېږئ وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون آیا تاسو په حکم او په فیصلې د جاهلیت باندې هغه لټوئ تاسو یبغون یطلبون هغه طلب کوئ تاسو ومن احسن من الله حکما او څوک چې ډېر غوره د الله نه په فیصله کې الله فیصله دا ولې نه خوښوئ ومن دا استفهام انکاري معنی نه لا احد احسنو نشته یو کس چې هغه احسن دی د الله نه حکما په فیصله شي چې الله په فیصله وکړي لقوم یوقنون خدا الله تعالی مقرر کړ دا قوم د بار چې یقین په دې ساتي چې یقین په نه ساتي نو به من نه کوي